ګرانو کتونکو دې ټیم کې مونږ راغلی یو پیر حضرت عنایت شاه باچاله چې دلته کې دوی د هر اتوار پر ورځ کینی د عوامو روحاني علاج کوي. راځي دوی سره یو څو خبرې اترې کوو چې دا روحاني علاج اخر څه شی دی او دوی د کم ځای نه خلک راځي او د دوی نه فایده اخلي. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بچے الله دې خوشاله ساتو، الله دې عزت وکړه. زمونږ مطلب دا دی دلته د روحاني علاج مطلب دغه هغه دی چې قرآن پاک کې الله تعالی ډېر لوی شفا جوړې دی او هغه شفا کم دی مونږ خلکو ته دا ښیو چې قرآن پاک کې هر مرض علاج شته. مطلب نن سبا خیال هر سړی جادو او د هغه باندې او دې باندې لکه خلکو داسې خلکو سره لاړ شي هغوی پیسې امتې والي او هغوی علم هغوی سره نشته د قرآن حدیث او د نیک خلکو هغوی علم نشته. نو شکر الحمدلله مونږ هم د علم سره د سید باندې ناست یو داسې ښیو چې یاره تاسو ته دا پیغام اردو کې هغه هم ورکو او تاسو ته وایم چې کله تاسو مطلب د جادو یا نظر یا دې سیز نه تاسو ګبراویږئ یا تاسو پوهیږئ چې مونږ باندې چلو چو نو سار دوه سنت تاسو فرض نه مخکې دوه سنت کوئ یو کې کل اعوذ برب الفلق وایي بلکې کل اعوذ برب الناس وایي. نو دې دواړه صورتونو سره حدیث پاک دی چې کم دې کور باندې هم پل کرم کېږي او سړي باندې ادو تعویذ سیدونه نظر دا سیدونه حدیث پاک مطابق ختم شي. دا سیدونه کولو دپاره دا دم اچولو دپاره دغه مونږ دلته ناست یو د عوام خدمت کوو فی سبیل الله. مطلب د لرې لرې نه مردان چرته دا کوهاټ او صحابه یو کم ځای نه دا خلک پېښور او خوشا راځي او دا خدمت فی سبیل الله کو. خبره دا ده چې مطلب دا دی زمونږ دا نه دی چې دا پروګرام دا بیماری کم دی د دې دا کینسر دی یا د دې کم دی بلډ پریشر دی یا د دې شوګر دی دا څه لکه نن سبا ډېر مجو خدا اوس مطلب مونږ ته دا علم دی چې دا بیماریان ټیکېږي په څه باندې دا مطلب د قرآن دا آیات راغلی دی دې سره مطلب د انسان کې کم دی شوګر ختمیږي یا که شوګر زیاتېږي یا مطلب دا کینسر مرض چې دی دا کینسر مرض د کم صورت راغلی د کم سبق به دی د دې علم مونږ زده کړی دی او د قرآن نه نو هغې مطابق کم دی مثال د کینسر دی مطلب کینسر د اولم یروا الطیر فوقهم صافات یقبضن ما یمسکن الا الرحمن بكل شیء بصیر. نو د دې اگر ترجمې ته لاړ شي نو ترجمه د دې واضح د دې شي دپاره وایي الله وایي زه زما قصیدونو کې شی ودرومه نو ته به دومره قادر تا کار دی چې ته به دومره چې یا الله ته زموږ اسمان کې شی ودرې دا زما دننه دا کینسر مرض دی یا الله به دا ودروه او ځان مې خپل دوکان وکړته وه او ځان مې لاس راکاږه خو دومره خبره دی چې ځان هغه خلکو له ځان ورسوي چې کوم له الله تبارک تعالی په لاره کې خواري محنت کوي او الله هغې زبان کې یو تاثیر اچولی دی هغې زبان کې یو شفا اچولی دی هغې دپاره الله تعالی هغه حکم په قرآن کې ویلی دی الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون زما دوستان دي او هغه دوست دان منه جنتدار و من وفادار تین منه سامعدار ته منه تابعدار. نو چې تاسو یو سړي سروې وکړئ او هغې سره راځئ نو تاسو مطلب مثال بهر هغه پوه چې لارې کوڅې نه تپوس کوئ یاره دا سړی دی ته کښېني پیسې الي دا سړی څنګه دی باقي کم دی دروغ رښتیا خو چې زما خولې ته وګورې نو که دروغجن یم نو تا ته خولې نه پته لګي چې زه دروغ وایم او که تا د مطلب دا د زما خولې نه رښتیا پته لګي نو په دې دی کې الله تعالی وایي چې چا کتو سره کم دی دا پته لګي د ایمان چې د دې ایمان روغ دی که ایمان خراب دی. نو که زما دننه کې شریعت خلاف شی رشته نو بیا خو بس ته بس بچای او که نه نشته نو بیا مطلب الله کلام کې شفا شته. شکر الحمدلله دلته کم دی هر تقوی مطلب مونږ سره دلته ډاکټران هم راځي وکیلان هم راځي مطلب دلته هر داسې خلک هم دی چودریان نوابان خانان هر راځي مطلب خپل دم ضرورت دی زمونږ هغې سره څه مطلب دی زمونږ خپل الله او الله رسول سره چې الله او رسول مونږ باندې کرم کړی دی او مونږ هغه کم دی هغه بس د هغوی چې یاره چا ته ورسي ما نه څه فایده وشي ما ته دعا وکړي الله راضي شي دا صدقې جاریه ده. بس چا روزګار خراب وي هغې دپاره ډېر لوی او زبردست وظایف ورکوم انشاءالله تاسو دا وکړئ او آینده به انشاءالله زما دا پروګرام څوک واورئ دا ګورې دا یو گفت دی دا بزرګانو نه ما اورېدلی دا قرآن صورت دی صورت یوسف دا صورت یوسف جی تاسو خپل کور کې
چې کم صحیح قرآن پاک وي ډېر زبر باندې خپويږي هغه ته روزانه یو ځل وایا د خپل معمول جوړ کړي او هغه تاسو خپل کچن کې لاړ شي خپل کچن کې تاسو کم چینی چایول کم روټي چې تاسو خوري هغه باندې بادا سي پوکي وګي او الله ته دعا کوي یا الله په دې کې برکت واچوا ان شاء الله تعالی دویم ټایم با تاسو کچن کې کمې بن راځي تاسو غیبی امداد بشوي او تاسو کچن د لپاره غیبی امداد داسې بشوي چې تباریان چې واقعي کم د موږ رزق کې برکات مرالو او د مونږ راګي شفا براله دې کې شفا تا ته بیماریاں نه ملي کیږي او تاريخ کې به برکت راشي پیر حضرت عنایت شاه سیبلا او دا وینن پبلک ډے لګولې دا هر اتوار دوی د عوام د پاره د ورځ مختص کړي وي دوی د عوام د خدمت لپاره دلته کې ناس وي چې د چا څه قسم مسلې هم وي دوی له راځي نو راځي د حواله سره دلته کې موجود چې را کم خلک راغلي دي دوی سره خبرې اترې کو میلاد ہاؤس میں بچپن سے آ رہے ہیں ہمارے والد صاحب آبا اجداد آتے تھے اور یہ سادات گھرانہ اور فخر سادات ہے اور پشاور کا جو ہے بلکہ پورے پاکستان اور کے پی کی کا انہوں نے تحریک عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بلند کیا اور اس تحریک کو چلا رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں 12 سے آ رہا ہوں اور جس قسم کا آپ کا مسئلہ ہو آپ کے گھر کے جو بھی مسائل ہوں الله پاک حل کرتے ہیں ان کی دعا سے قرآنی آیات سے علاج کرتے ہیں کتونکو ته زما د خواستي چې تم چې څومره مسایل دي نو ان شاء الله دلته راشي حاضری وکړي تشریف اوري وکړي ان شاء الله دغه تمام مشکلات به الله اساني مونږ خو د جمرود نه 8 کیلومتر اخوته څخه پول وته د غیر ځای نه راغلیو تقریبا مونږ د 2-3 کال دل راځو او په دعوات غواړو د ماشوم هم بیمار دی دم په دم کو پیر صاحب له تقریبا 14 کال شو چې زه ورته زم راځم او پیر صاحب تراتلو مقصد دا لکه یو خودی اہل بیت سره جب سے حضرت مستان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو تب سے ہم ان کے پاس آ رہے ہیں ان کے والد محترم جو ہے تو ابھی تو وصال فرما گئے ہیں تو میرے مطلب والد صاحب میرے مطلب دادا ہمارے جو چاچو وغیرہ ہیں تو تب سے ہم لوگوں کے یہاں پہ آنا جانا لگا رہتا ہے کیمرامین توفیل احمد سرار ناگل پیام خیبر پیښور